چې کله حضرت موسی علیه السلام او د جادوګرو مقابله وشوله او جادوګرو وبایلله او حضرت موسی علیه السلام مقابله وګټله، نو دکه ځای کې فرعون د ټولو خلکو په منځ کې رسوا شو، شرمنده شو، او چې بیا لا جادوګرو ایمان راوړو په حضرت موسی علیه السلام باندې، نو بیا ډیر زیات ملامت شو او د ډیرې ملامتیا نه په جادوګرو باندې الزام ولګو، الزام یې پې ولګو چې تاسو خپلو منځ کې صلاح وه، یعنی د موسی علیه السلام ستاسو استاز دی او تاسو شاګردان یې، دا الزام یې هم په جادوګرو باندې ولګو او بیا ورله دمګي هم ورکړله د ډېرې ملامتیا د وجې نه، دمګي ورله ورکړله چې زه به ستاسو لاس او خپې ګډ وډ پرې کړم، یعنی چې ښې درله لاس پرې کوم نو ګس خپه به درله پرې کوم، او د هغې نه وروسته بیا په سولی کوم د کجورو په تنو پورې به ځوړندوم چې په دغې زخمي حالت کې د لوږې او د تندې نه تاسو مړه شئ. دا قسمه دمګۍ ورله ورکړلې. خو چې کله جادوګر د حضرت موسی علیه السلام معجزه ولیدله، نو چې کله یو عاقل کس وي او دی پوهه وي او د الله تعالی حق ښکاره کي، نو دی بیا د چا پروا بیا نه کوي. هغې هغه هر څه قبول کړل، خو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او راغلي کافرانو او دغه مجلس کې د الله تعالی اولیاء دي جوړ شو. د الله اولیاء دي جوړ شو، تش مسلمانان نه. علماو لیکلي دي چې دا د حضرت موسی علیه السلام د صحبت د برکت نه چې د هغه سره صحبت وکړو، یو ځای شو په اخلاص سره، الله ته چې کوم دي لوی لوی اولیاء جوړ کړل. د دې وجې نه علماو لیکلي دي صحبت دا ډېر لوی اثر لري، ډېر لوی اثر لري. مولانا رومي رحمه الله هغه یو شعر ویلی دی او شعر کې ویلي دي چې د اولیاء سره یو صحبت دا د 100 کالو د بیریا عبادت نه زیات غوره دی، د 100 کالو د بیریا عبادت نه زیات غوره دی. نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله ما د خپل استاد نه تپوس وکړو چې یاره زه د دې شعر په مطلب باندې پوه نه شوم چې د اولیاء الله سره یو صحبت کول. رومي صاحب لیکلي دي چې دا یو صحبت د 100 کالو د عبادت نه زیات غوره دی. نو ما د خپل استاد فرمایل چې زه به کې لږه علو نور وکړم، زه وایم د 0 کالو بیریا عبادت نه د اولیاء سره یو صحبت په اخلاص سره ډېر غوره دی. ما ورته وی چې څنګه جي وی چې یو سړی عبادت وکړي بیر یې وکړي، خو بیا هم د ده دپاره دا ګارنټي نشته چې د خاتمه په ایمان کېږي په کفر باندې به کېږي. او چې کله د اولیاء سره صحبت دا په اخلاص سره وکړو، وي د دې برکت دا دی چې د کم سے کم خاتمه به الله تعالی په ایمان سره کوي. صحابو کې لوی لوی مفتیان معاذ بن جبل رضی الله عنه سره په ورځ د قیامت ته علماو جنډي، خو معاذ رضی الله عنه ته څوک مفتی او عالم نه وي، ځکه د عالم او د مفتی درجه ډېره کمه ده. صحابي رسول ورته وي، صحابي د نبی اسلام سره صحبت کړی دی، د هغې د وجې نه د صحابي درجه ډېره لویه ده. مونږ وایو یو کس د ایمان په حالت کې یو پیره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، یو پیره لیدلی دی، یو منټه یو سیکنډ صحبت یې ورسره کړی دی. مونږ وایو د ټولې دنیا اولیاء اقطابو او غوثونه څومره لوی لوی اولیاء چې دا ټول د هغه د خپو خور ته نشي رسېدلی، دومره لویه درجه ده. وي دا ولې وي دا صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی، دومره لوی اثر لري. حکیم اختر صاحب یو مثال لیکلی دی، هغه وایي ګورې یو سړي سره 2 لکه روپۍ پرتې دي، 2 لکه روپۍ پرتې دي او په دې 2 لکو روپو باندې مثال په طور یو سړی خپل زکات د روژې په لومبۍ ورځ باندې وباسي. 2 لکه روپۍ دي ورسره، په دې 2 لکو روپو باندې غونډ کال تېر شو او د روژې په ورځ لومبۍ ورځ باندې دې زکات وباسي. د روژې نه یو ورځ مخکې د سره 50,000 روپۍ نورې رالې، نو چې کله نورې پیسې ورسره رالې که نه، د سره خو نورې مخې ته 2 لکه روپۍ پرتې دي که نه، صاحب نصاب خو دی که نه، نو دغې روپو صرف یو ورځ ورسره تېره کړه د نورو روپو سره. خو د دې نورو روپو په برکت سره په صحبت سره دا 50,000 روپۍ هم ځوانې شوې. څه مطلب و چې د 2 لکو نه زکات ورکوي، نو په دې خو غونډ کال تېر شوي زکات یې ورکوي که نه، خو دا 50,000 ولې ورکوي؟ وي دا د دغې پیسو د مرګستیا د وجې نه چې کوم دی 50,000 روپو زکات ورکوي. نو هغه وی اولیاء لوی لوی قربانۍ مجاهدي کړي دي، او چې ته ورسره میلاو شوې صحبت ته ورسره وکړو، نو د هغه صحبت ته وجې به الله تعالی هم لوی مقام دري. نو د دې وجې نه دلته کې وي د جادوګرو صحبت دا د حضرت موسی علیه السلام سره په صدق باندې وکړو، الله تعالی ورته ایمان نصیب. او ګوره د اوبه مونږ راوالو، اوبه د پریټ د وورې سره صحبت ته ووسو،
هلته دې الله تعالی وره جوړه کړي دغه ور راولو او دا وره بیا د اوبو سره صحبت وکړي نو بیا دې اوبه جوړې شي نو هر سړی دا د بل سړي چې کوم دی رنګ خامخا نیسي چې کوم پې غالب شي نو دلته کې موسی علیه السلام د جادوګرو یو خدا چې ادب یې وکړو دویم دا په صدق او اخلاص سره چې کوم دی صحبت وکړو الله تعالی ورته ایمان نصیب کړو نو چې ما اجازت لا نه درکړې تاسو د هغې نه مخکې بغیر زما د اجازت نه تاسو ایمان راوړو یعنې د خلکو ته ښودله چې دا جادوګر هم زما نه بغیر څه نشي کولی نو هغوی خو وکړو جادوګر یې الزام ولګو چې موسی علیه السلام نه دا سحر زده کړی دی ستاسو منځ کې صلاح وه دا ستاسو مشر استاذ دی اوس دمکي ورکوي ګډ وډ یو لاس بل خپه چې ښې درله لاس پرې کومه نو ګس خپه به پرې کوم چې ګس لاس پرې کوم ښې خپه به پرې کومه دا دواړه به درله ګډ وډ پرې کومه علما وایي چې یا خدا چې دا د فرعون سزا په خپل حکومت کې دغه سزا وه خلکو له به سخترینه سزا دکه ورکوله او بعضې وایي چې دی د خلکو د دغه دپاره چې د خلکو دپاره دا د عبرت نشانه جوړه شي او نور څوک په موسی علیه السلام باندې ایمان را نه وړي نو د دې وجې نه دا سخترینه سزا یې وله ورکوله به د لاس او خپې کټ کړم د هغې نه وروسته خو په سولې باندې کړم نو د تندې نه او د لوږې نه د دې نه به چې کوم دی تاسو مړه شئ خلک به درنه عبرت والي چې ستاسو رب هغه چې کوم دی ماله سخت او پایدار یعنی همیشه عذاب راکوونکی دی او که زه تاسو له سخت عذاب در کوم په موږ کې څوک زیات عذاب ورکوونکی دی تعالی موږ ترجیح ستا قول موږ ترجیح نشو درکولی په هغې معجزاتو باندې کوم معجزات چې موږ د موسی علیه السلام لیدلي دي او حق موږ پېژندلی دی حق موږ قبول کړی دی هغه یا چې کوم دی د موسی علیه السلام معجزې ته مراد دي دواړه یا د بېدوا لاس پې چې کوم دی پړه کېدو د نور په شان دی یا هغه امسا به یې ورلړه کړله او ټول خاماران د جادوګرو هغه په یو خړپ باندې تېر کړل نو یا دې دغه دواړه معجزې مراد دي چې دې له موږ ستا قول له موږ په دې باندې ترجیح نشو ورکولی چې دا پرېږدو ستا قول واخلو او حضرت عکرمه رضی الله عنه لیکلي دي هغه وایي چې دلته کې د بینات نه مراد دا دی چې دوی کله په سجده باندې پرېوتل الله تعالی ته نو الله تعالی ورته په سجده کې دننه د جنت اعلی مقامات وښودل نو د جنت مشاهده دی د دنیا په سترګو باندې دلته کې وکړله الله ورته هر څه وښودل نو بینات نه مراد دا دی چې موږ د الله څه ښودلي دي خو هغه ستا قول له چې کوم دی ترجیح نشو ورکولی چې څه دې خوښوي نو بس ته وکړه خو موږ ستا قول له ترجیح نشو ورکولی البته موږ به هغه دلایلو له ترجیح ورکو او ستا قول به پرېږدو نو دوی خو فرعون نه مجبوره کړی بلکې فرعون دوی ته لالچ ورکړی بلکې دا جادوګر په خپله د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راغلي خو چې کله رالل نو موسی علیه السلام ته یې موږ له به څه راکئ چې موږ وګټو نو هغه یې زه به تاسو وزیران او مشیران جوړ کړم خپل نږدې خلک به مو جوړ کړم نو وی چې دی خو فرعون نو مجبوره کړی نو مفسرینو لیکلي دي چې دی په اول کې په خپله خوښه راغلي خو چې کله دی حضرت موسی علیه السلام ته مخامخ شو نو دی هلته کې زړه ووت چې یاره دا خو معجزه ده دا جادو نه دی دی وپېژندو نو دی بیا مقابله د موسی علیه السلام سره نه کوله خو فرعون بیا مجبور کړل چې خامخا مقابله کوي دویم مطلب یې دا دی چې په مصر کې به فرعون د جادو چې کوم مکتبونه کولاو کړي نو په زور به خلکو له هغې کې تعلیم ورکوو په زور به دا جادو زده کوو نو د دې وجې نه د جادوګرو وویل چې د هغه څه بخښنه مونږ غواړو چې په کوم څیز باندې تا مونږ مجبوره کړي وو الله تعالی ډېر بهتره دی او باقي پاتې کېدونکی دی کوم څوک چې په کفر او د شرک نه پاک لاړو د هغې دپاره دا جنت دی او څوک چې د کفر او د دغه بوی پکې و د شرک بوی پکې و په هغې باندې بیا جنت حرام دی هغه جنت ته نشي داخلېدی